بسم الله الرحمن الرحیم. نن به موږ د BSN 6 سیمستر سبجیکټ بایوسټاټسټکس یونټ نمبر 13 کوریلیشن چې د هغه ډیسکس کوو. د نه مخکې موږ ریګریشن وکړو. ریګریشن انټر ریلیټډ دي. په ریګریشن کې موږ څه کوو؟ موږ له دوه ویریبل کوانټیټیټیو ویریبل لا کړو او په هغې کې به زموږ نه کوېسچن کړی پرس که موږ له درې کسان راکړي دي چې ایج دومره دی ویټ یې دومره دی. صحیح ده. د څلورم کس به یې زموږ نه تپوس کړو چې ایج دومره شي ویټ به څومره شي. په دې کې اوس موږ ریلیشنشپ ګورو. ریلیشنشپ د دې ګورو که نه چې موږ له به دوه ویریبل راکړي. صحیح ده. ایج او ویټ به یې راکړی چې ایج سیوا کېږي ویټ سیوا کېږي. چې ایج فرض که موږ له یې راکړی دی درې کسه یې راکړي دي. ایج چې دی هغه 10 دی 20 دی 30 دی. صحیح ده. او د دې سره څه ویټ یې راکړی دی. ویټ چې دی هغه 30 دی 60 دی 80 دی. صحیح ده. دا یې موږ له راکړی دی چې ایج چې دی هغه دومره دی ویټ دومره دی. اوس په دې کې زموږ نه د څلورم کس تپوس کړی دی چې ایج فرض که 40 شي د هغه ویټ په څومره شي. یو به موږ دا معلومو په کوریلیشن کې. بل چې موږ دا معلوم کو نو بیا به موږ ګورو چې د دې ایج د دې ویټ سره ریلیشنشپ څه دی. پازیټیو دی که نیګیټیو دی. آیا د ایج سیوا شوی دی ویټ سیوا کېږي که کمیږي. صحیح ده. که سیوا کېږي د ایج سره ویټ سیوا کېږي نو د دې مطلب دا دی چې پازیټیو ریلیشنشپ دی. که ایج سیوا شوی دی او ویټ ورسره کمیږي نو د دې مطلب دا دی چې نیګیټیو ریلیشنشپ دی. او که په دې کې چینج نه راځي نو نو ریلیشنشپ. بیا به موږ دا ګورو چې آیا دا سټرانګ کوریلیشن دی که ویک کوریلیشن دی که انټرمیډیټ دی که پرفیکټ کوریلیشن دی. دا به مخې ته اوس ووایو په کوریلیشن کې. Correlation: finding the relationship between two quantitative variables without being able to interfere. causal relationship. مونږ کاز ته نه ګورو. صحیح ده. په دې کې به مونږ د دواړو ویریبل کاز ته نه ګورو چې آیا د دې ایج د وجې نه ولې ویټ چې د هغه سیوا کېږي. خو مونږ به څه ګورو؟ صرف په ریلیشنشپ ګورو. او داسې دوه کوانټیټیټیو ویریبل دي. دا مونږ په ریګریشن کې هم ویلی چې دوه کوانټیټیټیو ویریبل به یې مونږ له راکړي. کوانټیټي مقدار به یې په نمبرز کې به یې بل کنټینیوس به یې. صحیح ده. Correlation is a statistical technique used to determine the degree to which variables are related. او په دې کې موږ ډیګري معلومو چې ویریبل چې دی هغه څنګه د یو بل سره ریلیټډ دي. سټرانګ دي ویک دي انټرمیډیټ دي. دا معلومو. سکیټر ډایګرام ریکټنګولر کوارډینیشن دا به صحیح ریکټنګل وي. ریکټنګلز چې دی هغه به جوړوي. صحیح ده. ریکټنګولر کوارډینیشن وي. ټو کوانټیټیټیو ویریبل وي. دوه وي. ایکس او واي. ایکس ته موږ په ریګریشن کې څه وویل چې دا به صحیح ایکس باندې چې کم ویریبل موجودي مطلب په ایکس اکسس باندې ویټ ایج موجود دی. ایج به صحیح انډیپندنٹ وي. په واي اکسس چې کم ویریبل موجودي مطلب ویټ موجود دی. ایج سیوا کېږي ویټ سیوا کېږي. نو واي دا څه دی؟ ډیپندنٹ دی. په واي اکسس به ډیپندنٹ ویریبل موجودي او په ایکس اکسس به انډیپندنٹ ویریبل چې دی هغه موجودي. One variable is called independent. X به صحیح independent یا Y به صحیح dependent. Point are not joined. دلته چې کوم ویلیو راغلی دی دا کوم ته چې موږ ریزیجو وي دا ویلیوګانې راغلي چې فرض که ایج دومره وي ویټ به صحیح دومره وي نو دا به صحیح د پوینټ چې دی هغه به د یو بل سره جاین نه وي جدا جدا به وي. نو فریکوینسي ټیبل. فریکوینسي ټیبل نشتی چې ایج چې دی هغه څو پیرې راغلی یا ویټ څو پیرې راغلی. فریکوینسي ټیبل چې دی هغه په دې کې نشتی. اگزامپل دی چې ویټ چې دی هغه دومره دی ویټ یې موږ له راکړی دی. صحیح ده. او سیسټالیک بلډ پرشر دی. ویټ چې دی هغه دلته کم دی دلته کې څه دی سیوا شوی دی 114 ته رسېدلی دی. دلته کې بلډ پرشر 120 دی دلته 200 ته 200 ته چې دی هغه رسېدلی دی. دې مطلب دا دی چې ویټ سیوا کېږي دې سره سره بلډ پرشر سیوا کېږي. نو چې کله یو ویریبل سیوا کېږي او د هغې سره بل سیوا کېږي دې ته موږ پازیټیو کوریلیشن وایو. صحیح ده. او په دې کې به یې موږ په ریګریشن کې ویلي چې فرض که موږ له دا ویټ چې دی هغه راکړی د هر ویټ چې دی موږ له بلډ پرشر راکړی. صحیح ده. په ریګریشن کې به یې زموږ نه په دې کې چې کم نه و راکړی کم ویټ چې نه و راکړی د هغې کوېسچن به یې کړی
که فرض که 8 زمونږ سوري ویټ چې دی هغه زمونږ سره شي هغه زمونږ سره 100 شي 100 kg ویټ شي د هغه بلډ پرشر به څومره شي ریګریشن کې به دا مونږ معلومو اوس په دې کې به مونږ ریلیشنشپ چې دی هغه ګورو دا زمونږ سره ایکس اکسیس دی ویټ زمونږ سره انډیپندنت دی په ایکس اکسیس چې کومه ویلیو یا به انډیپندنت دی دا وای ویلیو د په وای ویلیو څه دی بلډ پرشر دی سیستالیک بلډ پرشر دی نو بلډ پرشر چې دی هغه په دې ویټ باندې څه دی ډیپند دی او دا زموږ سره ویلیوګانې دي چې ویټ چې دا 70 شي نو بلډ پرشر به څومره شي صحیح ده هغه ډاټس هغه پوینټ چې دی هغه ریزیډوالز دي دا بیسټ فټ لاین دی صحیح ده په دغه کې ویلی دی ریګریشن کې scatter plot the pattern of data is indicative of a type of relationship between your two variables د دې ډیټا د پیټرن نه دی کومه ډیټا چې دلته کې موجود ده دا مونږ ته څه ښیي دا مونږ ته انډیکیټ کوي ټایپ اف ریلیشنشپ چې د دې کم ریلیشنشپ دی پازیټیو دی که نیګیټیو دی چې ایکس یوه شی دی نو وای ورسره سیوا شی دی که نه دی ایکس یوه شی دی نو وای سیوا شی دی که نه دی لاین داسې جوړیږي که نه لاین داسې جوړیږي ایکس یوه کیږي او وای کمیږي نو ریلیشنشپ مونږ ته ښیي زموږ سره درې قسمه ریلیشنشپ دي الریډي مونږ په ریګریشن کې هم ډسکس کړو اوس یې وایو چې یو پازیټیو ریلیشن دی یو نیګیټیو دی یو نو ریلیشن دی پازیټیو به څنګه وي پازیټیو مونږ له ویلیوګانې راکړي دي صحیح ده په ایکس اکسیس دا دي په وای اکسیس دا دي چې ایکس دومره دی وای څومره دی صحیح ده دا ویلیوګانې راکړي دي دا ویلیوګانې راکړي دي نو دا زموږ سره داسې یو لاین جوړوي بیسټ فټ لاین جوړوي مطلب دا دی چې دلته ایکس چې دا 0 دی که نه دلته 10 دی ایکس سیوا کیږي دې طرف ته راځي ایکس سیوا کیږي نو چې ایکس کله سیوا کیږي او د دې سره دا وای دی که نه وای دلته کم دی دلته سیوا دی نو دلته چې کم وای دی دا مطلب دا دی چې دا سیوا دی چې دلته کم وای یا دلته کم وای د دې مطلب دا دی چې دا وای چې دی هغه کم دی نو چې ایکس سیوا کیږي او د دې سره وای سیوا کېدو او داسې یو لاین جوړېدو نو دې ته به موږ وایو چې دا څه دی پازیټیو کوریلیشن دی نیګیټیو به څنګه وي نیګیټیو به داسې لکه دا زموږ سره ایکس اکسیس دی ایکس سیوا کیږي دې طرف ته روان دی او وای چې دی دې طرف ته سیوا دی چې څومره بری همره سیوای وای خو وای چې دی هغه کم شوی دی نو دې مطلب دا دی چې دا نیګیټیو کوریلیشن دی دا هم ام سی کیوز دپاره یاد ساتئ چې ایکس سیوا کیږي او وای ورسره هم سیوا کیږي دا پازیټیو ریلیشنشپ دی چې ایکس سیوا کیږي او وای ورسره کمیږي دا نیګیټیو کوریلیشن دی او دلته که موږ وګورو نو دلته کې دواړه چې دی کم هم دي سیوا هم دي میکس دي صحیح ده نو په دې کې ریلیشنشپ چې دی هغه نشته نو ریلیشنشپ سیمپل کوریلیشن کویفیشنټ دې ته موږ رو هم وایو صحیح ده په دې رو باندې به اوس موږ ریلیشنشپ چې دی هغه معلومو د دې رو جدا فارموله ده it is also called Pearson correlation or product movement correlation coefficient دې ته پیرسن کوریلیشن هم وایي دا نیم ځان سره یاد ساتئ یا ورته product movement correlation coefficient وایي it measure the nature and strength between two variable of the quantitative types موږ ووایو که نه دوه ویریبل وایي ایج دی د هغې سره ویټ دی دواړه به څه کوانټیټیټیو وي او د دې دواړو ویریبل په منځ کې دا نیچر ښیي چې د دواړو ویریبل په منځ کې کم قسم ریلیشنشپ دی پازیټیو دی نیګیټیو دی نو ریلیشنشپ دی او بل موږ ته سټرینث ښیي په کوریلیشن کې موږ سټرینث وګورو چې ویک کوریلیشن دی سټرانګ کوریلیشن دی انټرمیډیټ دی څه دی examples sometimes two continuous variables are measured in the same person وای بعضې نیم ټایم داسې کېږي نه کوم دوه کنټینیوس ویریبل چې لکه هایټ شو ویټ شو وای دا اکثر مونږ په سیم پرسن کې چې دی هغه میجر کوو مطلب د یو کس هایټ هم اخلو او د هغه ویټ هم اخلو د یو کس او بعضې نیم ټایم مونږ د په دوه ګروپس کې هم اخیستی شو لکه کمپیریزن کوو کمپیریزن اف ټالنس ان پیرنټس ان ټالنس اف چلډرن په ماشومانو کې او د هغو په پیرنټس کې مونږ کمپیریزن کوو چې د پیرنټس ټالنس یې ګورو او د چلډرن ټالنس یې ګورو نو په دوه ګروپس کې هم کولی شو او په سنګل کس کې هم مونږ کولی شو چې د سنګل کس مونږ فرض که هایټ او ویټ واخلو یا ایج او بی پی واخلو یا سالټ او بی پی واخلو
صحیح ده. it looks for strength of association دا موږ ته څه ښیي strength of association مطلب دا دی چې دا correlation دا relationship د دواړو variable په منځ کې څه دی strong دی weak دی intermediate دی. if two quantities x and y tend to change with each other they are said to be correlated. موږ دا خبره وکړه چې x چینج کېدو او د هغې سره سره y چینج کېدو نو دې ته موږ څه وایو چې داسې دي د یو بل سره correlated دي. که په دواړو کې چینج نه راتلو نو د دې مطلب دا دی چې no relationship. the sign of p نه دی دا د p په شکل کې دی خو دې ته موږ رو وایو. the sign of rho denote the nature of association. دا ساين موږ ته څه ښیي د دې رو چې د هغه خپله فارموله ده چې هغه فارموله باندې موږ کوېسچن وکړو نو دا موږ ته ښیي نیچر د دې دواړو نیچر راته ښیي چې پازیټیو کوریلیشن دی که نیګیټیو دی. while the value of p the value of rho د دې رو چې کوم ویلیو راشي هغه موږ ته strength ښیي چې دا strong correlation دی که weak دی. په دې فارموله چې موږ کوم کوېسچن وکړو د دې نه به زموږ سره یو ویلیو راځي او موږ لاندې په ډایګرام کې وایو چې د هر یو ویلیو دپاره strength څومره دی صحیح ده strong څومره دی weak څومره دی. دا ډایګرام دی که د دې یونټ نه MCQs راولي نو د دې ډایګرام نه پکې ډېر MCQs راولي چې دا ډایګرام تاسو ته یادي صحیح ده. the value of rho range between -1 and +1 د دې رو ویلیو نه ده دا د -1 نه واله د +1 پورې ده صحیح ده. رینج یې دومره دی دلته -1 دی دلته -1 دی دلته +1 دی په منځ کې دا ویلیوګانې دي په منځ کې څه دی 0 دی صحیح ده. the value of rho denote the strength of the association is illustrated by the following diagram. ګوره اوس که فرض که مونږه په دې د دې رو چې کومه فارموله ده صحیح ده فارموله مونږ مخې ته وایو د دې رو چې کومه فارموله ده او په هغې باندې مونږ کوېسچن وکړو کوېسچن یو سالو کړو او فرض که زموږ سره انسر 0 راغی نو مونږ به څه وایو چې there is no relationship. که فرض که انسر چې دی د 0 او د -0.25 په منځ کې راغی یا -0.25 راغی او یا د دې 0 -0.25 په منځ کې راغی دې مطلب دا دی چې ویک کوریلیشن دی صحیح ده. دا 1 چې دی دا په څلورو حصو کې تقسیمول دي 0 بیا 0.25 بیا 0.75 بیا 1 صحیح ده. که فرض که زموږ سره موږ کلکولیشن وکړو زموږ سره ویلیو د 0.25 نه ښکته او د 0.75 نه بره په دې ایریا کې راله نو موږ به څه وایو چې نیګیټیو سایډ دی نو نیګیټیو خو دی نیګیټیو کوریلیشن خو دی خو انټرمیډیټ نیګیټیو کوریلیشن دی صحیح ده. او که فرض که دا ویلیو زموږ سره د 0.75 نه هم ښکته راله او د -1 نه بره راله په دې ایریا کې راله نو دا څه دی نیګیټیو strong نیګیټیو کوریلیشن دا ایریا څه ده strong ده او نیګیټیو سایډ دی چې نیګیټیو انسر راغی مطلب strong نیګیټیو کوریلیشن دی. که فرض که دا ویلیو زموږ سره موږ کلکولیشن وکړو او ویلیو زموږ سره -1 راله نو -1 مطلب دا دی چې پرفیکټ کوریلیشن دی او کم یو دی چې -1 نو نیګیټیو پرفیکټ کوریلیشن. دغه شان که پازیټیو سایډ ته موږ ځو که انسر زموږ سره پازیټیو راغی نو دا پازیټیو کوریلیشن دی او که فرض که د 0 او د +0.25 په منځ کې راغی نو ویک پازیټیو کوریلیشن که د 0.25 او 0.75 په منځ کې راغی نو انټرمیډیټ پازیټیو کوریلیشن او که د 0.75 نه بره او د +1 نه ښکته نو دا strong پازیټیو کوریلیشن دی او که +1 راغی نو دا زموږ سره پرفیکټ کوریلیشن دی پرفیکټ پازیټیو کوریلیشن دی. مونږ له به کوېسچن په ایگزام کې داسې راکړی صحیح ده. کوېسچن ته غوږ کېدی if p is 0 if rho is 0 که رو زموږ سره 0 وي this mean no association or correlation between the two variable. که 0 زموږ سره انسر راغی دې مطلب دا چې no relationship صحیح ده. خو که اوس if 0 is less than rho مطلب دا دی calculated value د رو خپله فارموله ده دا د رو فارموله ده دا د رو فارموله ده مونږ په ریګریشن کې ویلو په ریګریشن کې دا فارموله وه
دا فارموله و د بی هغه فارموله چې کومه وه مونږ چې کله y hat is equal to a plus b multiply by x معلومو په هغې کې د b دا فارموله وه دا سکویر روټ پې نه و نوره دا فارموله وه صحیح ده د دې سره دا یو فارموله چې دی دا لږه اکسټینډ شوه summation y square minus summation y whole square divided by n دا ورسره اډ شو لکه څنګه چې دا دی summation x square minus summation x whole square divided by n دغه شان ورسره دا اډ شو صحیح ده خو دا دواړه یو بل ته څه دي په ملټیپلای کې دي صحیح ده او په دې باندې موږ څه واخیستو سکویر روټ واخیستو نو دا زموږ سره د دې رو فارموله شوه دا زموږ سره د کوریلیشن فارموله شوه اوس په دې فارموله باندې دې ته موږ کارل پیرسن میتھډ هم وایو صحیح ده نو په دې فارموله باندې به اوس موږ کوریلیشن چې دی هغه ګورو که فرض که موږ په دې فارموله باندې کوېسچن وکړو او انسر زموږ سره راغی ایم سی کیوز به یې موږ له داسې راکړي چې زیرو چې دی هغه کم دی د رو نه رو مطلب دا دی چې په دې فارموله چې موږ کلکولیټډ ویلیو کومه معلومه کړې ده صحیح ده زیرو د هغې نه کم دی نو چې موږ له داسې کوېسچن راکړی چې زیرو چې دی موږ به اول زیرو ولګو اول یې څه راکړی هغه به ولګو زیرو کم دی د رو نه مطلب موږ چې کوم کلکولیشن کړی دی که نه په دې رو په دې فارموله باندې هغه د دې زیرو نه بره راغلی موږ ته دلته څه وایي دلته موږ ته په دې کوېسچن کې وایي چې زیرو دې کم دی تاسو چې کوم کلکولیشن کړی د هغې نه زیرو کم دی او بل دا رو چې دی تاسو چې کوم کلکولیشن کړی که دا د دې 0.25 نه کم دی دا د دې 0.25 نه هم کم دی دې ډایګرام ته راشئ کوېسچن څه وایي چې زیرو چې دی که چېرته زیرو چې دی هغه کمي مطلب تاسو کلکولیشن کړی دی هغه په دې ایریا کې دی او ستاسو د کلکولیټډ ویلیو نه ده دا رو دا د دې 0.5 نه هم کمه ده نو مطلب د 0 او د 5 په منځ کې ده که نه نو دا کم کوریلیشن دی نو دې ته موږ څه وایو د 0 او د 0.25 په منځ کې چې دی دا ویک کوریلیشن دی نو دې وجې نه دې ته موږ څه ووایو چې دا څه دی ویک کوریلیشن دی اوس دویم کوېسچن زموږ نه کوي که چېرته 0.25 چې دی هغه برابر دی یا لیس دین دی د رو نه صحیح ده 0.25 یا راغلی زموږ سره کم کلکولیټډ ویلیو یا دا د هغې نه کمه ده دا 0.25 د هغې نه کمه ده او بل څه وایي تاسو چې کوم کلکولیشن کړی هغه د 0.75 نه کم دی مطلب 0.75 نه هم کم دی د دې یا د دې برابر دی یا دا دې کمه ده 0.25 دی کم دی نو مطلب څه شو چې د دې ایریا او د دې ایریا په منځ کې راغی نو انټرمیډیټ کوریلیشن دی انټرمیډیټ کوریلیشن دی داسې ایم سی کیوز راتلی شي که فرض که موږ ته ووایي چې 0.75 چې دی هغه برابر دی د رو یا دې کم دی 0.75 چې دی هغه یا زموږ سره کلکولیشن ویلیو 0.75 راغلی ده یا څه ده د رو نه کمه ده او بل څه وایي او دا رو چې دی تاسو چې کوم کلکولیشن کړی دی هغه د 1 نه هم کم دی مطلب دا دی د دې 1 نه کم دی او یا د دې برابر دی یا دا کمه ده نو مطلب دا دی چې دا زموږ سره سټرانګ کوریلیشن دی په دې ایریا کې راغلی ده دې وجې نه دې ته موږ سټرانګ کوریلیشن وایو که فرض که موږ کلکولیشن وکړو موږ ته وایي چې 1 چې دی هغه د رو برابر دی رو چې موږ کم معلوم کو کلکولیشن یې وکړو زموږ سره 1 راغی نو پلس 1 دی نو دا زموږ سره پازیټیو پرفیکټ کوریلیشن دی که 1 زموږ سره راغی هغه پرفیکټ کوریلیشن دی خو که پلس راغی پازیټیو دی او که ماینس راغی نیګیټیو پرفیکټ کوریلیشن دی نو چې دا تاسو ته فنګر ټیپ یادي چې په دې ایریا کې کوم ریلیشنشپ دی انټرمیډیټ دی په دې کې سټرانګ په دې کې ویک په دې کې ویک په دې کې انټرمیډیټ په دې کې سټرانګ چې 1 ته نږدې کېږي هغه سټرانګ دی 1 بیا پرفیکټ دی په دواړه سایډ باندې صحیح ده چې پازیټیو کوریلیشن چې نیګیټیو کوریلیشن په دې کې به زیات ایم سی کیوز چې دی هغه جوړېدی شي دا چې دی انټرمیډیټ دی دواړه سایډ ته چې یو سایډ چې دی هغه تاسو ته معلوم شو دواړه سایډ ته چې دی هغه سیم دی خو یو پازیټیو دی یو نیګیټیو دی how to compare the sample correlation دا زموږ سره فارموله ده فارموله موږ ووایو چې هغه د ریګریشن هغه بی کوم فارموله چې وه د هغې په شانتې سیم فارموله ده چې
چې سمیشن ایکس واي ماینس سمیشن ایکس سمیشن واي ډیوایډ بای n بیا ډیوایډ بای سمیشن ایکس سکویر ماینس سمیشن ایکس هول سکویر ډیوایډ بای n د دې پورې هغه د بی غ فارموله ده بیا انټو سمیشن واي سکویر دلته سمیشن ایکس سکویر لګولای دی خو دلته کې سمیشن واي سکویر چې دی هغه پکې اډ شو سمیشن واي سکویر ماینس سمیشن واي هول سکویر ډیوایډ بای n او بیا په دې ټول باندې سکویر روټ صحیح ده فارموله یاد ساتئ اوس چې دا کوېسچن پې کوو چې these two variable are of the quantitative type one variable age is called independent and denoted as x دو variable راکړي یو یې څه راکړی دی ایج راکړی دی یو یې ویټ راکړی یو ته مونږ x وایو یو ته y وایو x چې دی هغه انډیپندنت دی y چې دی هغه ډیپندنت دی صحیح ده مونږ اوس ریلیشنشپ معلومو نو په دې فارموله باندې کار پیرسن میتھډ باندې به مونږ ریلیشنشپ معلومو او دا یاد ساتئ چې دې ته مونږ کار پیرسن میتھډ وایو دو ویریبل چې دا هغه به مونږ راکړي کوېسچن کې ایج هم راکړی دی x هم راکړی y هم راکړی دا انډیپندنت دی او دا ډیپندنت ویریبل دی دواړه یې راکړي دي فارموله مونږ ته یاد دی نو آسان دي فارموله کې څه دي ایکس واي دي سمیشن ایکس ته ایکس جمع کول دي سمیشن واي دی واي جمع کول دي ایکس واي ملټیپلای کول دي ایکس واي به راشي بیا سمیشن ایکس واي چې کوم راغی هغه جمع کول دي صحیح ده دلته یې کړي دي ایکس واي معلوم کړی دی ایکس او واي ملټیپلای کړي دي هغه زموږ سره دا راغلی دی ایکس سکویر یې اخیستی دی مطلب دا ایکس نه دی دا ایکس ته ویلیوګانې دوه پیرې ملټیپلای کړي دي نو ایکس سکویر راغلی دی وای سکویر اخیستی دی مطلب د وای ویلیوګانې دوه پیرې ملټیپلای کړي دي وای سکویر زموږ سره ویلیوګانې راغلي دي سکس یې د سکس سره ملټیپلای کړی دی فور یې د فور سره ټو یې د ټو سره نو دا ویلیوګان زموږ سره راغلي دي بیا دا ایکس واي چې دی کوم معلوم کړی دی دا ټول جمع کړی دی نو سمیشن ایکس واي راویستی دی واي جمع کړی سمیشن واي ایکس جمع کړی سمیشن ایکسو بیا ایکس سکویر چې دی هغه یې راویستی دی ایکس له یې دوه پیرې ملټیپلیکیشن ورکړی دی ټول ویلیوګان له ایکس سکویر راغلی دی بیا ایکس سکویر یې جمع کړی سمیشن ایکس سکویر راغلی واي سکویر واي له یې دوه پیرې ملټیپلیکیشن ورکړی دی 2 2 are 4 4 4 are 16 6 6 are 36 دا ویلیوګان راغلي بیا دا ټول جمع کړي دي نو سمیشن واي سکویر راغلی دی فارموله کې پوټ کړي دي سمیشن ایکس واي معلوم کړو برا سمیشن ایکس سمیشن واي معلوم کړه n مطلب نمبر څومره کسان اغستی دي صحیح ده سمیشن ایکس اوله ایکس سکویر معلوم کړه بیا سمیشن هغه جمع کړه ده صحیح ده بیا دلته کې سمیشن ایکس هول سکویر دی ایکس ټول جمع کړی دی چې سره راغلی د هغې وروسته سکویر چې دی هغه اخیستی دی ان موږ ته نمبر معلوم دی چې څو کسه یې اخیستي درې کسه بیا سمیشن واي سکویر واي چې دی د هغه سکویر کړی دی وروسته یې د هغې سمیشن کړی دی بیا سمیشن واي چې دی هغه یې جمع کړی دی وروسته یې د هغې سکویر کړی دی ډیوایډ بای n چې دی هغه موږ ته معلوم دی ویلیوګانې پوټ کړي کلکولیشن یې کړی نو د دې نه څه راغلی دی د دې نه انسر راغلی دی +1 نو +1 مونږ څه وی +1 څه دی +1 زموږ سره پازیټیو پرفیکټ کوریلیشن دی که مونږ ډایګرام ته راشو که نه +1 زموږ سره څه دی په دې فارموله مونږ صرف ګورو چې دا کم کوریلیشن دی سټرینث معلومو نو دا پرفیکټ کوریلیشن دی که +1 او که -1 پرفیکټ کوریلیشن دی خو که پلس یې جو پازیټیو دی او که ماینس یې نیګیټیو پرفیکټ کوریلیشن نو په دې فارموله موږ دا کلکولیشن کوو جست لایک څنګه چې موږ د ریګریشن کلکولیشن کوو که په دې کوېسچنو باندې نه پوهیږئ نو تاسو ریګریشن والا ویډیو وګورئ په هغې کې هم موږ دا کلکولیشن چې دی هغه کړی دی چې ایکس او واي چې دی به څنګه معلومې ایکس سکویر به څنګه معلومې واي سکویر به څنګه معلومې صحیح ده دا بل اگزامپل چې دی هغه یې راکړی دی په دې کې اوس شپږ کسان اخیستي دي دوه ویریبل یې موږ له راکړي دي شپږ کسه یې اخیستي دي ایج یې دومره دی ویټ یې دومره دی صحیح ده نو اوس د دې نه فارموله به موږ ته یاد دی او نور کلکولیشن چې دی هغه ایزي دی په فارموله کې څه دي فارموله کې زموږ نه څه غواړي سمیشن ایکس واي غواړي چې سمیشن ایکس واي غواړي سمیشن ایکس واي مطلب دا چې اول ایکس واي معلومول دي وروسته د هغې سمیشن ایکس واي معلومو ایکس او واي به ملټیپلای کړو دا موږ ملټیپلای کړې د دې دا ویلیوګانې راغلې
بیا دا ټولې ویلیوګانې مونږ جمع کړې دا زموږ سره سمیشن ایکس وای راغی صحیح ده ایکس وای چې معلومو نو ایکس او وای به ملټیپلای کوو 7 او 12 به ملټیپلای کوو 6 او 8 به ملټیپلای کوو 8 او 12 به ملټیپلای کوو 5 او 10 به ملټیپلای کوو 6 او 11 به ملټیپلای کوو صحیح ده دا ایکس او وای راغی صحیح ده بیا دا ایکس او وای ټول جمع کا سمیشن ایکس وای راغی اوس چې ایکس سکویر معلومو چې ایکس سکویر معلومو مطلب دا دی چې د ایکس ټول ویلیوګان لبا دوه پیرې ملټیپلیکیشن ورکو لکه 7 لپاره 7 کې ملټیپلای 6 لپاره 6 کې 8 لپاره 8 کې 5 لپاره 5 کې ملټیپلای 6 لپاره 6 کې او 9 لپاره 9 کې ملټیپلای نو دا به زموږ سره ایکس سکویر راوځي بیا دا ایکس سکویر ټوټل جمع کا نو دا به سمیشن ایکس سکویر راوځي y سکویر راوباسي نو y له په y کې ملټیپلای y له په y کې ملټیپلای د ټول y ویلیوګان له په y کې ملټیپلای دا زموږ سره y سکویر راغی چې موږ ملټیپلیکیشن ورکو دا ټوټل بیا جمع کا نو دا زموږ سره سمیشن y سکویر راغی صحیح ده بیا سمیشن x ټوټل x جمع کا سمیشن x ټوټل y جمع کا سمیشن y دا راووتل فارموله کې زموږ صرف دغه غوښتي دي صحیح ده سمیشن ایکس وای سمیشن ایکس سمیشن وای سمیشن ایکس سکویر سمیشن ایکس هول سکویر سمیشن وای سکویر سمیشن وای هول سکویر او ان چې ده ان دلته هم ده دلته هم ده دلته هم ده دا ان مطلب دا دی چې څومره کسان دي 1 2 3 4 5 6 6 کسان دي نو ان زموږ سره 6 شو صحیح ده ویلیوګانې پټ کا سمیشن y په ځای د سمیشن y ویلیو چې د هغه راچوته کا سمیشن x y په ځای سمیشن x y ویلیو چې د هغه راچوته کا صحیح ده د سمیشن x په ځای سمیشن x ویلیو چې د هغه راچوته کا سمیشن y په ځای سمیشن y ویلیو دغه شان ټول ویلیوګان چې د هغه پټ کا کیلکولیشن وکا زموږ سره انسر سره راغی پازیټیو په پلس کې انسر راغی مطلب پازیټیو کوریلیشن دی خو کم یو دی 0.75 زموږ سره سو سترانګ کوریلیشن وو د خو ډایګرام کې وګوره مونږ وی چې دا ډایګرام به مونږ ته یادي صحیح ده په دې کې زیات ام سی کیوز راتلی شي 0.75 something راغی کنه نو دا څه ده سترانګ کوریلیشن چې 0.75 نه بری او د 1 نه ښکته دا ایریا زموږ سره سترانګ کوریلیشن ده دې طرف ته او دې طرف ته خو چې نیگیټیو جو نیگیټیو کوریلیشن چې پازیټیو جو پازیټیو کوریلیشن نو په دې کوریلیشن کې مونږ جست دغه سترنث چې ده هغه ګورو چې د دوانو ریلیشنشپ چې ده هغه څومره ده د دې سترنث څومره ده پازیټیو ده نیگیټیو ده ویک ده سترانګ ده انټرمیډیټ ده دا بل اگزامپل چې ده هغه په ورکړه ده دا وزن لو ګورئ دا اگزامپل به وکړئ پریکټیس په وکړئ که بیا هم څوک نه پوهیدل نو په کمنټ سیکشن کې تاسو کولای شئ دا زموږ سره وو یونټ نمبر 13 کوریلیشن دینه پس ومنګه کای سکویر ټیسټ کو یونټ نمبر 14 او بیا لاست یونټ انووا دا غي سر به ان شاء الله زموږ بای سټارټ چې دا هغه کمپلیټ شي کبي هم د چا څه کوېسچن یې صحیح نو تاسو په کمنټ سیکشن کې تاسو کولای شئ ان شاء الله تاسو ته ریپلای چې دا هغه میلاویږي ثانک یو ویری مچ الله حافظ